بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترم عزیزانو، الله جل شانه په معمولی عمل باندې د خپلو بندګانو نه راضي کیږي او په وړو غونته نیکۍ باندې الله تعالی د خپلو بندګانو بخشش کوي. یو خو د رمضان مبارک میاشت شروع ده او اخیری عشره ده چې دا د جهنم نه د خلاصي میاشت ده. و نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلف اعمال موږ تاسو ته ښودلي دي چې هغه اعمال زموږ ستاسو د بهنې ذریعه او سبب جوړیږي. په هغې کې یو عمل صلات التسبیح دی چې دا یو ډېر اوچت او مبارک مونځ دی. په دې کې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم 10 قسمه ګناهونه ښودلي دي چې الله جل شانه په دې مونځ سره هغه معاف کوي. او ځکه د کم کس چې څه حاجت وي نو فرمایي چې هغه د صلات تسبیح وکړي او د هغې نه پس د الله تعالی نه خپله دعا وغواړي. او کم کس چې د جنت طلبګار وي نو هغه د صلات التسبیح هغه دی کوي. او دا دونه عظیم مونځ دی چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کو کېږي درنه نو روزانه دا مونځ کوه، کو روزانه نشي کولی نو په هفته کې یو پیره دا مونځ کوه، او کو هفته کې نشي کولی نو په میاشت کې یو پیره دا مونځ کوه، او کو په میاشت کې نشي کولی نو په کال کې یو پیره دا مونځ کوه، او کو په کال کې هم نشي کولی نو په ټول ژوند کې یو پیره خامخا دا مونځ وکړه. نو څونه عظمت والا مونځ دی دا او ډېر اسان مونځ دی. د دې طریقه ډېره زیاته اسانه ده. هغه تاسو ته اوس عرض کوم، تاسو په غور سره انشاءالله چې اورئ دا یو پیره نو انشاءالله هغه طریقه به تاسو ته په سمجھ کې راشي. په دې کې ټول نه لومړی د صلات التسبیح نیت تړل دي. بس د صلات التسبیح ادا کوم، الله اکبر، دونه نیت کافي دی. کله چې موږ نیت وتړو او سبحانک اللهم ووایو تر اخره پورې، نو د هغې نه پس 15 وارې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا 15 پیرې موږ ووایو. هغې نه پس اعوذ بالله، بسم الله، بیا سوره فاتحه، د هغې نه پس یو سورت به ووایو، او هغې نه پس بیا 10 پیرې به موږ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به چې 10 پیرې پوره شو نو رکوع به وکړو، سبحان ربي العظیم 3 پیرې، هغې نه پس په 10 پیرې په رکوع کې ووایو. بیا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نیغ به ودرېږو، او هغې نه پس به موږ 10 پیرې دا ووایو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به سجدې ته لړ شو، سبحان ربي الاعلی نه پس په 10 پیرې ووایو. بیا سجدې نه چې راپاسو کینو جلسه کې، هغې کې به 10 پیرې ووایو. بیا به دویمه سجده وکړو، په هغې کې به 10 پیرې ووایو. نو دغه شانتې دا زموږ یو رکعت پوره شو. بیا چې موږ څنګه پاسو دویم رکعت لا، نو د بسم الله نه مخکې به 15 پیرې مونږه دا ووایو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا بسم الله، سوره فاتحه، او دغه ترتیب سره دویم رکعت، بیا دریم رکعت، بیا څلورم رکعت. نو دا زموږ صلات تسبیح کې کم تسبیحات دي 300 عدد دا پوره کیږي. نو په شروع کې د ثنا نه پس 15 پیرې، او بیا په هر رکن کې 10 پیرې دا مونږ وایو. نو ډېر عظمت والا مونځ دی چې په خپله مونږ د دې مونځ اهتمام وکړو، نورو ته هم مونږ دا مونځ وښودو. او په دې کې یو د شمارې طریقه څنګه ده، په دې کې مونږ تاسو تسبیح هغه ځان سره نشو نیسلی. لکه مونږ څنګه ودرېږو، په قیام کې ولاړ یو، او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو پیره مو نو یو ګوتې له به زور ورکړو، چې دویمه پیره مو دویمه ګوتې له به زور ورکړو. دغه شان به مونږ تاسو ته عدد معلومیږي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي.